او د کم عمل چې انسان ته فضایل مخې ته بیا هغې باندې عمل کول آساري. زمونږ خلک د سنتونو خیال نه ساتي، وایي مړه سنت دي که نه نو څه چلو شو چې پاتې شو. هلکه ته سنت ولې کې؟ یار دا زما د پیغمبر سنت دي کله وایي نو چې د پیغمبر سنت دي خو کوی که نه. پیغمبر نه تا تپوس کړی دی پیغمبر څومره خوشحالېږي، د خپل ښځې دپاره د خوشحالۍ دپاره ته څومره کارونه کوې، د ګاونډیانو د خوشحالۍ دپاره څومره کارونه کوې، د خپل بچي د خوشحالۍ دپاره کله پارک ته بوځې، کله لاهور ته چکر، کله سردریاب ته چکر، بعضې کسان بار ملکونو ته بوځي، د پیغمبر دپاره 2 رکعته مونځ نشي کولی. پیغمبر خوشحالي او دا تا ته هم پته ده چې پیغمبر خوشحاله الله خوشحاله. نبی علیہ السلام وی الله قرآن کې ویلي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. زما الله څومره ښکلي انداز کې بیان کړه چې د پیغمبر د سنت طریقو دوی سره احساس وشي. وی ای بندګانو وی ما خوشحالول غواړئ؟ ټول وی یا الله او وی زما د پیغمبر منئ. انداز یې ویلی شو چې زما منئ او د الله به منئ، خو انداز یې دلته ولې دا کوي د پیغمبر منئ. په پیغمبر باندې الله خوشحالېږي. نو چې د پیغمبر اطاعت تکې صرف پیغمبر نه الله به هم دنه خوشحالېږي، بلکې الله به د سره مینه کوي. یا تاسو که الله سره مینه کوي د پیغمبر وی منئ. دی وجې نه عزتمندو د سهار د سنتو اهتمام کوئ. سنتونو کې 12 رکعاته سنت فضیلت ما تاسو ته بیان کړی چې په جنت کې الله کور جوړوي انسان لپاره. په دې سنتونو کې د ټولو نه بهترین سنت د سحر سنت دی. دې ته سنت مؤکده نه بلکې سنت آکده وي. د مؤکد نم پکې زیات تاکید دی، د اهتمام نم پکې زیات اهتمام دی. د ټولو نه زیات سنت تاکید والا ثواب والا هغه د سحر سنت دی. بیا علماء وایي 2 نمبر پسې د ماښام دی، بیا داسې ترتیب سره، خو د سحر د ټولو نه زیات سنت دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای، مسلم شریف ترمذی شریف حدیث دی، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها. وی دا 2 رکعاته سنت د ټولې دنیا او د ټولې د دنیا د نعمتونو او د سامانونو نه اعلی دي، دومره اعلی دي. او نبی علیہ السلام با اشد تعاهدا منه على رکعتي الفجر. وی د ټولو نه زیات به نبی علیہ السلام پابندي د سحر د سنتو زیاته کوله. نو سحر سنت خلک اکثر پریدي بس راشي ډایرک ودرېږي جمع سره یا دلته ناست وي او دا پریدي. دغه رنګه یو ځای کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وی اسرع منه الى رکعتین الفجر. نبی علیه السلام به د ټولو نه زیاته جلدي سحر دا کوي. بعضو روایتو کې راځي نبی علیه السلام به سحر سنت بالکل نه پرېغستو چې ټایم به نه جمع تا. نبی اسلام خو به جمع پړاوله هلته به ټایم کمو. نو نبی علیہ السلام به د سحر سنت مختصر کول د ټولو نه زیات، خو پرېغوستل به نه. تر دې پورې عایشه رضی الله تعالی عنها وایي طحاوي شریف کې دي چې ما به داسې ګڼل چې نبی علیہ الصلاة والسلام سورت فاتحه یا سورت د سحر په سنتو کې نه وایي، دومره زر زر به کول. د بعضو خلکو مسلک هم دا دی که سحر سنتو کې دي سورت یا سورت فاتحه پرېغوسته خیر دی دغه حدیث ته وجه نه. خو نه، صحیح خبره دا ده چې نبی علیہ السلام پکې وړوکي سورتونه ویل، قل یا الکافرون او قل والله احد، او لږ به زر زر کول چې ټایم به نه و. تر دې پورې زموږ عالمان وایي که د سحر جمع ولاړه وي او تا ته یو رکعت میلاویږي نو بیا به هم ته د سحر سنت کې، خو یو طریقې ناجایز ده. صف کې به چې کوم صف کې جمع ولاړي هغه صف کې سنت کول ناجایز دي. د دې نه نبی علیہ السلام منع کړي. بعض عالمان وایي چې الحدیث علماء کرام وایي چې نه جمع ولاړی به نه کې، ځکه یو روایت کې داسې راځي. خو هغوی هم دومره تاکید کوي، هغوی وایي که تا نه سهار سنت پاتې شو نو د سهار جمع نه پسې وکړه، خو پرېږدې به نه. دومره تاکید هغوی پکې نقل کړی. یو حدیث کې راځي چې صلوهما، دا د سحر 2 رکعاته سنت کوئ ولو طردتکم الخیل، اگر چې تاسو باندې اسونه د پاسه وخیږي، یعنی دومره رش وي او د جهاد میدان دی او اسونه پکې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم ته د سحر سنت کوه. په دې وجې نه عزتمندو دا نه دي پرېغوستل پکار، د دې به اهتمام کو کنه. بعضې عالمان ویل د دې قضا هم شته، نبي علیه السلام د دې قضا کړې ده. او بعض عالمان وایي چې نه
فرض او سنت د نه دواړه یو ځای پاتې شي بیا قضا شته. صرف سنت چې د نه پاتې شي نو بیا سهار مونځ نه بعد نه کېږي. که نور راوختو 2 رکعاته دې وکړو نو د نفلو ثواب به درته میلاو شي زوال ټایمه پورې یا دغه رنګې د چاش ټایم پورې. او که دغه کې دې ونه کړو په سنت پاتې خو که چا وکړو نو ښه خبره ده چې اهتمام یې پرې راشي. نو دا عملونه دي عزتمندو. بل یو آسان عمل دی، آسان عمل دی. موږ او تاسو دا غواړو چې موږ ته نیک عمله انسان دعا وکړي. هر سړي دا چاهت دی، عالم صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، سپین ږیری، پلار، مور. عزتمندو نو یو داسې عمل درته نه ښیم چې هغه انتهایی آسان عمل دی او هغه چې ته کښېنو فرشته درته دعا کوي. فرشته پاک مخلوق دی، لا یعصون الله، هغوی د الله نافرمانی نه کوي. نو هغوی پاکی دي او د پاک بنده دعا قبلیږي، د فرشتو دعا قبلیږي. فرشتې په کوم آسان عمل باندې دعا کوي؟ انتهایی آسان عمل چې د شپې اوده کېږي، د شپې اوده کېږي او دس وکړه اوده شه. حدیث پاک کې راځي د ابن حبان حدیث دی، نبی اسلام فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا. وی چې کوم انسان اوده کېږي او پاک حالت کې د اودس په حالت کې اوده شي، وی دته په کپړو کې د سره فرشته وي، د کپړو په شان څنګه چې کپړې د نه جدا کېږي فرشته هم د نه نه جدا کېږي، د په دې جامو کې په دې کپړو کې په دې صادر کې د سره فرشته وي چې دا پاک ودی. نو وی بیا که د شپې راپاسېږي دا نو هغه فرشته ورته دعا کوي، پاک سړي ته فرشتې دعا کوي یا الله ته دا بنده وبخې ځکه دا ډېر پاک ملاس دی. هغه وجه مو سره ښودلې ده. نو د فرشتو دعا هغه انسان د پاره وي چې کوم انسان اودس سره اوده کېږي. دا د نن نه معمول جوړ کړو انشاءالله پاک به سملو کنه. دې کې یو بل عمل هم کیدی شي چې کوم انسان چې زما دې دعا قبوله شي او د شپې دې زما دعا قبوله شي، ځکه د شپې الله رحمت ډېر زیاتي، د الله رحمتونه اول اسمان ته راغلي. الله توجه کوي بندګانو ته خصوصي هره شپه اول اسمان ته الله راځي د خپل شان مطابق. او تاسو کې څوک شته وغواړئ نو یو پکې اوده انسان دی خو چې اودس حالت کې اوده شوی وي او د شپې راپاسېږي او دغه ټیم کې کومه دعا هم وکړي الله د دنیا او د آخرت د هره دعا قبلوي. که د دنیا سوالو کې دنیا ورکوي، د آخرت سوالو کې آخرت ول الله ورکوي. نو دعا نه غواړئ چې نور دعا نشي کولی، دا وایي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه. زمونږ خلکو له خو د دعا چلم نه ورځي، بیرانی چې څه دعا وکړم به دغه دوه وایي یا الله ما وبخې زما مور او پلار او غنیانې کمې وبخې زما دوکان ښه کړي امین، بدی راټه کړي نور دعاګانو نه ورځي. نو بهر اللهم ربنا اسم تاسو راټه کړې ده دغه دعا ورسره وایي، په دې باندې الله دعا قبلوي. بل عزتمندو یو بل عمل دی هغه آسان دی چې کوم انسان اوده کېږي د تهجد په نیت باندې اوده کېدل پکار دي. دا اکثر دا تبلیغ والا بیانوي تاسو ته، وایي دته د تهجد ثواب میلاویږي اگر چې دا تهجد لره پانسېږي، خوب یې پکې صدقه شو او دی پکې فری شو او ثواب یې ځان له وګټلو. څومره آسان عمل دی چې د شپې کم از کم ته زړه کې هم دومره نشي راوستی چې زه به تهجد کوم. خو دا هغه کس دپاره چې د سهار مونځ دپاره پاسېږي، داسې نه چې د ورځې 10 بجې پاسېږي او زمانه دا ثوابونه پکې هسې ګټه هغه ته نه میلاویږي ځکه ته خو د سهار مونځ هم نه پاسېږي. چې د کم از کم د انسان نیت وي، نیت کې د زړه اراده ده. نو حدیث کې راځي من اتا فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، وی سړی بسترې ته راغلی او دا نیت یو چې زه به د شپې مونځ کومه، فغلبته عینه، خو سترګې ولګېدې حتی اصبح، سهار مونځ له راپاڅېدو. نو کتب له ما نوا، چې کم نیت د پکړیو د خوب په وخت کې الله ولا د هغې ثواب ولیکلو، د تهجد ثواب درته میلاو شو. وکان نومه صدقه علیه، او الله رب العزت د دا خوب په صدقه کې مشمار کو، ثواب د تهجد هم دله ولیکلو او په فری کې دله دا خوب هم په صدقه کې شمار کو من ربه، د الله د طرفنا. نو دې وجې نه عزتمندو دا آسان عملونه دي، د دې به اهتمام کو کنه انشاءالله. بل یو معاشرتي خبره درته کوم، د یو بل عزتمندو خیال ساتو.
او د خپلو شاګردانو او دا شان چې کم کسان خصوصا زمون خیرخواهي لکه استاد شاګرد ملازم ستا زوی خدمتګار یا اسې ستا یار دوست تا سره ښه کړي دي په وړوکې خبره باندې بیا هغه دوستانه نه پرېږدو هغه ورورولي خورولي مه پرېږدئ پلارولي زویولي عزیزولي رشتهداري دا مه پرېږدئ په وړو خبرو باندې یو بل سره تسامح کوئ چشم پوشي یو بل سره معافي کوئ یو بل سره ګزاره کوئ ځکه ده ستا خدمت کړی دی پلار ته د دې وجې نه ګزاره کوه چې د پلار ما دپاره ځواني خاورې کړې ده مور زما دپاره ټوله ځواني خاورې کړې ده شاګرد ته د دې وجې نه ګزاره کوه چې ما سره 10 کاله کار کړی دی دې باره کې یو کیسه لیکلې ده و یو بادشاه و د هغه ډېر فرمانبرداره وزیر و ډېر فرمانبردار او د دې بادشاه دا طریقه وه چې کله به چا نافرماني وکړله نو داسې سپي ساتلي سپي کتے سپي ساتلي نو هغه سپو ته به یې سړی ورچو او ډېر به په هغې به ماتو شوکو به پې یو ځل د دې وزیر نه څه غلطي وشوه بس بادشاه ورته وویلې چې ستا همدا سزا ده او ورشئ سپو ته یې واچوئ هغه ډېر زړه کې خفه شو چې ما د باچا ډېر خدمتونه کړي او زه خو ډېر خیرخوا وم په یو غلطۍ باندې اوس مال او عام خلکو له یو سزا راکوي زما هغه ټول ښی اوبو ته وویشتل نو ده داسې چل وکړو دې بادشاه ته یې ویلې جي یو 10 ورځې مهلت ماله راکړه ویلې زه صحیح ده دونه خبره نه خدمتونه دې کړي دي زه 10 ورځې خو سزا دې همدا ده ظالم هغه داسې کار وکړو ډېر عجیبه کار یې وکړو 10 ورځې پس چې داسې چلو شو چې دا یې سپو ته واچولو سپو نه خوړو سپو خوړلو نو حالانکې هغه سپي ساتل شوي هم د دې کار دپاره و بادشاه ډېر حیران شو راوویستو ویلې دا څنګه چل دی هغه ورته ویل بادشاه سلامت ښه اوبه هم نه وړي زموږ پښتانه وایي که نه چې ښه دې وکړه دا اوبه نه وړي دا په کار راځي مطلب اوبه چې څه وي هغه بېکاره شي وایي ښه اوبه نه وړي د چا په کار راځي وایي پوه نه شوم ویل بادشاه سلامت واوره وایي تا نه چې کله 10 ورځې مهلت ما وغوښتلو نو زه رالم ما 10 ورځې د دې سپو خدمت وکړو دې ته به مې روټۍ اوبو په ټایم باندې اچوله بیا یو 2-3 ورځې پس چې را سره مخته شو دننه پنجرې ته ورنوتلم لاس به مې پرې راښکلو خوراک به مې ورکول سپو ته پته ولګېده چې دا زموږ سره خیرخوا دی وی بادشاه سلامت اوس یو خبره کوم معافي به کې وی وایه زه څه همدې متاثره شو وی ما 10 ورځې د سپو خدمت وکړو هغه سپو زه ونه خوړم ما 10 کاله ستا خدمت کړی دی په یو خبره باندې زه تا د سپو د خوراک کړم